بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. هر انسان په زندګۍ کې څه ملګری جوړوي، زکه څه بغیر د ملګری او بغیر د دوست نه زندگی بے خواند وي. نو زندگی څه خوندوره جوړوي نه ملګرو ورکی کې دل ډیر ضروری ده چې سړی ملګری وي. او دا د ملګرو ولا مرحله اکثر نوجوانانو کې ډیر زیاته وي، چونکی مو خبري شروع دي نوجوانانو په بری کې کړی دي. نه ایدی واجنه نوجوان دی پر یو دغه صفت هم ضروری ده. هغه د دسي ملګرو ملګرتیا وکي، هغه ملګری ایدی خملګری وي، هغه کې خو عادتونه وي، د هغه نستای هغه سره ګرځیدن ایدی لپاره فائدہ مند وي. او کچې د ملګری خملګری نه وي، دسي ملګری چوته ملو شو څنګه کې ډېری خرابې وي. نو به دې په بری کې یو خيار سړي دا خبره کړې ده چې د چا ملګری خملګری نه وي، بدترین ملګری وي، خرابې ورکی وي. به دسي ملګری د بدترین منګور نه هم ډیر زیات بدتر ده. یعنی لکه څنګه یو منګور ده څنګه نقصان رسي صرف اندسي به دا ملګری هغه نه هم زیات نقصان رسي. او مشهور دی فارسی شعر ده، صحبت صالح تور صالح کنن، صحبت طالح تور طالح کنن. څنګه ترجمه دا غدا چې د نیکو خلکو صحبت به تو نیک جوړي، او د بعضو خلکو صحبت ملګرتیا به تو باد جوړي. ایدی واجنه اسلام زوی په زوی باندې د خو خلکو سره د نستی تلقین کړه دا، او بعضو خلکو سره نستینه زون بچ کولو تعلیمي ور کړه دا. بهر حال د صحبت او د ملګرتیا ډیر زیات اثر وی. کامیاب اور مثالی نوجوان هغه دا څنګه د خملګری چناو وکي، د خملګری انتخاب وکي، او اسلامی تعلیمات زون ته مخته کیږي، هغه مطابق زون ته ملګری جوړ کی. اسلام کې د ملګرتیا تصور شته دا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن دا اټول محبت تا، او سړي کې هیڅ خیر نشته دا چې نه هغه چا سره محبت کوي نه د سره چوک محبت کوي، دا سره د کی سره هیڅ خیر نشته دا. او بعضو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن سړی او مؤمن خزا خپل مانس کې دا ایو بل لپاره مددگار جوړ شي. یعنی مؤمن دی مؤمن لپاره او مؤمن دی مؤمن لپاره ملګری او ملګری او مددگار او مددگار جوړ شي. څو کوم خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړی دا، هغه ته خې طریقې صدا پاتې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو سره صحابه کرامو سره انتهایی زیات محبت کول، دوره پر به شفقت کولو. صحابي او صحابي ودا مو سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول زیات محبت مو سره دا. عمر ابن عاص رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دوره محبت کول، مو ته به دوره توجه کوله، په هر خبر کې به دوره اخلاص مو سره کول، چې مو ته داخل شول چې لکه ټول خپل قوم کې ټول نه بهترین سړی زېو. نه د ملګرتي معیار اسلام هغه محبت او تقوا او پرهیزګری خیری ده. ستاغه چې سره ملګرتیا کوه څنګه یو خلکو سره محبت ستي، تقوا ورکی، پرهیزګری ورکی. ځکه چې انسان فطری طور باندې ملګرتیا هغه خلکو سره کوي چې غادي دي هم خیال وي، دي سوچ ولري. او دا خبره مشهوره هم ده چې سړی د خپل ملګرو نه پیژندل شي. او زندگی یې دي ته ملګرو سره زندگی تیری ملګرتیا کې اندی ته زندگی رشي. کچې ته ملګری کې ایثار وی، قربانی وی، محبت وی، نه به ودی کې مغه ایثار قربانی محبت رسی. او کچې ته ایثار قربانی محبت نه وی، نه به دې مثال د سیدا لکه ګلاب او ګل خوي خو خوشبوئی نه وی. او ملګرو نه نفرت، ملګرو نه بیزاری، دا انسان د تنهه په دسي دلدل کې خاخ کی ته بیا غاټول مر دي پر هغه کې خاخ وی. خڅکله انسان خپل ملګرو سره مل جل کر ووسی،
هغه سره چګه ټیټه نوسته پوسټه گئی به سيدي څوره تکلیفونه غمونه یا بدی ته آسان وي به بدی ته تکلیف نه راسي ویلي سبزي سره ملګرو سره وي خپګون یو تخیبي ته مسله یو تخیبي نه ایدی واجنه د خملګری انتخاب کول پکور دي او ملګری کی کچتا صبر وی برداشت وی ناغه صبر برداشت بدی کی پیدا کی نو کدی ته چې ته مالی نقصان راسي ملګری بور سراوي تکلیف تراسي ملګری بور سراوي بیا بدی ته د ټولي خبري برداشت کول آسان وي ایدی پسله کې به یو نور پیدا کیږي څنګه دی واجره به خسته اخلاق پیدا کیږي او به ملګری باندې اثر وي نور صفاتونه بالا په پور کې به خسته پیدا کوي ایمو ته سملګری چې سره نن سبا نوجوانانو سوچوک پوزیشنی کوي چوک پینټ شټی چي چوک دی موبایل ولوي چوک الیاذ بالله الله د مفیو کی شراب او چاسو پډر ولوي چوک ور کو چلکای په سیګرزیدنی ولوي غرض دا د څوره باب خلک دی مغای متسملګری وي اندانو منخصو کې اخذو خذ هغه خذ ملګری وي هغه په دی وخت کې به د بيد ډېر زیاته موفي هغه یارانی کوي دوستانی کوي په موبایل باندې خګیدنی کوي بے پردگی کوي لباس به خواندوي ویختو کټول غرض دا نن سبا ملګرتیا هغه په ګونهونو باندې موته سټول خور باندې پیګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم مسلمان خلکو سره ووسی او هغه خلکو دی واجب ندی ته تکلیف راځي او دوی برداشت کوي دا ډیر بهتر ده هغه خلکو نه سبیله پتی کیږي او دی خلکو تکلیفونه نه برداشت کوي اسلام د يهودو سره مشرکانو سره عیسایانو سره غیر مسلمو خلکو سره دوستي کول نه ممنوعات کړه اسلام په دې خبر باندې ډیر زیات زوري کړی چې تاسو همیشه د پر نیک صالح زون د ملګری جوړه او ملګرتي کې د دې خبرې ډیر زیات خیال ستل شو ده زګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ملګری د ملګری په دین باندې وي نه ایدی واجنه ملګرتیا د خلکو سره کول په کوټي څنګه ملګری خملګری وي ای ملګری په دین مطلب دا غدا څنګه چې د خ ملګری سره دوه کینی به مغا جذبات مغا خیالات دي کې رسیدو څو غره څو ملګری خپل مانس کې ملګری څو قربري ځین ولې ټول مغا سوچ لري بس مغا محفل کې مغا خبري یا فلانکا کور مو کو به مو ګوډه وغه سو خارز مو کو به مکمله به کارخانه به پیسې به دا به آغا څو کې شراب وړي یا فلانکی شراب به دسي به آغا اندسي 400 پټر ولا غرض دا د کوم ملګرا کوم کور کوي ټول ملګرو کې مغا خبري بیا چې چرګونو بټیرونو او د چنځرو د زورکونو د سپایو غرض چې شي ولادتونه یو ملګری کیږي مې فکر کې بیا ټولو کې مغاور کیوي نو ملګری د ملګری په دین باندې مطلب انداغه ده چې ایو کې کوم غاوی ماحول کې مغا خبره کیږي نو بس بیا ټول ملګرو کې مغاوی دی واجی نه د مؤمن ملګری صحبت اختیار ول بګور دي څنګه روزانه دی الله ولا خبره کوي دوی ولا خبره کوي هغه یې سره عزت تلاوت کوي دو تلاوت کوي هغه یې نفلونه دو نفلونه کوي هغه یې تبلیغي وخت دو تبلیغي وخت لګي بس ملګری خبرو اثرات دي تو باندې نه خصو تم په کودا څنګه سی ملګری دي کوي په یو د سرخون باندې نستای خوروس کو کول د دې زړه محبت تعلق ده او محبت د یو فطری شایده نو مسلمان د پکور ځای خپل مانس کی خو ملګرو سره ملګرتیا کوي چې دا هغه خملګرتي وجنه خو صفاتونه دي کې پیدا شي او دې دی وجنه خلکو ته फायदा ورسیږي الله تعالی هغه خلک محبوب جوړوي چې دغه خپل مانس کې ملګرتي او خپل مانس کې یو بل سره ولي په ولي باندې ویلوړ وي او خپل مانس کې محبت پیلو کوي الله تعالی دغه خلکو په بری کې فرمایي چې دا سی سپلای دیول مثلا یعنی مضبوط دي سی ولا دیول الله تعالی هغه خلکو سره محبت ساتي چې څوک دی را په لاري کې خپې د سي مضبوطي دي څنګه خپې خوڅيږي نه دغه خلکو سره الله پاک محبت ساتي چې هغه دی الله تعالی په لاري کې خپې دوره مضبوطي لکه سی سپلای دیول کسي قیامت پورې چې بل الله فرمایي چې خلک چې شو څوک خلکو صرف ایماده پر یو بل سره محبت کولو هغه خلک نن روشي ته غوته زده خپل دي عرش سویری لوندې سویره ویر کا او قیامت پورې چې بده خلکو باندې خلک رش کوي متاسو پښتو کې چې سیلی او تو سیدن زموږ سوتي ایو الله تعالی په بازو بندگانو کې بده بندگانو وي څنګه بنو نبيون وي نه شهیدون وي
خو قیامت پورې چې په علاوه د خلکو ته دوره لوی درجه ورکی څه پیغمبران او شهدا به د خلکو باندې رش کوي قسم دا صحابه کرامو ته پوښتنه یا رسول الله دا خوش نصیب خلک چوک دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو خپل ماس کې وو بل سره محبت کوون کی محبت دین دی پاروي دین په بنیاد باندې بل سره محبت ستي خپل ماس کې رښتې جوړی ستي نه خدا غرض وي چې بل نه پیسو غرض وي نه بل څه لین دین دی واجنه غرض وي الله دې پر محبت وي او الله دې پر یو بل سره مل جول سره ژوندۍ تیری او قیامت پرې دې دغه پر اټول نور وي او دا خلک دی الله تعالی دی خوف دی واجنه همیشه دې پر بده کېدلو او بل قیامت پرې دې دغه خلکو دې پر به هیڅ خوف هیڅ غم بنوي قرآن پاک کې الله جل شانو دغه خلکو دې پر به لوی درجه بیان کړی دي صدا خلک مفهوم دې سیا صدا خلکو د قیامت پرې دې هیڅ خوف نه وي او زکه صدا خپل منځ کې دي دوستي او دې رشتہ داري دغه حکومي رښتې یو خیال ستل ده عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او ته یا رسول الله یو سړی یو نیک سړی سره محبت کوي عالم سره یا مفتی سره یا تبلیغی سره یا مجاهد سره هم اگر عمل دغه په شوندې نه کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې هیڅ پروا نشته قیامت پر چې هر سړی هغه چا سره سره دي چا سره ملګرتیا وي نو اوس موږ ته سو ګورو چې موږ ملګرتیا چا سره دي الله تعالی د مفیو کې نن سبو علماء نه موږ سوریا او ځون ته به خبر نه ویلې سره عالم دا د سره څنګه نستای وکا یا تبلیغی د څنګه سره نستای وکا نو یو سړی سره چې چرسی پوډری او ګناون اډاک دا سره ملګرتیا کوي شرمېږي نه الله نه رسول الله او نه ځون نه یو درسي او شیطان دوکا دی کړی سره عالم سره څنګه ملګرتیا وکړه تبلیغی سره څنګه ملګرتیا وکړه نیک سړي سره څنګه ملګرتیا وکړه زونه شرمېږي نه مشر دا الله نه شرمېږي چې د ګناونه کوي او ملګرتیا د غلطي دي شیطان یو دوکا دی کوي نه دی وجه عزت مندو خو خلکو سره ملګرتیا شروع کې ماحول برابر کې زنانه د هم اندسي خلکو سره دوستي او غو سره روشه دي شي هغه سره دی دین دی اسلام ترقی کیږي نه کدا تاسو کې جنگ جګړې فسادونه ایمو خز او خلکو سره ملګرتیا کوي سغاو ته دای سره خواخي سره مو به د سوګلو به مو مړه د سیلون دی کړه دا لیوار مو د سیلون دی کړه دا د سدسي کوم داغه د کوم څه سورې شیطانې درکیو د خیر شي مغای دی ملګری وي او مغې سره نستای هم وي هغه دی واجنه به فسادونه پیرو کی الله تعالی د مو دوستا صحیح دوسته او صحیح رشتہ داري نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.